زنانه باندې د خپل خاون اطاعت دا هم لازم دی. د خپل خاون اطاعت باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم داسې زنانو ته د جنت بشارت ورکړی دی، خوشخبری ورکړی دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه د مونځ او دس او د روجې نه رستو، یعنی مونځ او دس کوي، روجه نیسي، ذکر اذکار دا هر څه کوي، د دې نه رستو دا د خپل خاون تابعداري او اطاعت کوي، نو دغه ښځه چې د جنت په اتو دروازو کې د کومې دروازې نه جنت ته داخلېدل غواړي، نو دا د هغې دروازې نه جنت ته داخلېدلی شي. د خاون اطاعت ته موږ سوچ وکړو دا څومره لازمي خبره ده چې رسول الله مبارک په دنیا باندې ښځې ته چې کوم دی د جنت بشارت ورکوي.